أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم او کچر تاسو یریږئ الله تقسطو د دې خبرې نه چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ فی الیتاما د یتیمانانو جنکو کې فانکحو پس تاسو نکاح وکئ ما طاب لکم هغه چا سره چې خوښې وي تاسو ته من النساء د زنانو نه مثنی دوه وثلاث او درې ورباع و سلور فإن خفتم پس کچر تاسو یریږئ الله تعدلو دا چې تاسو به برابري ونکئ فواحدة پس نکاح وکئ یوې سره او ما ملکت ایمانکم یا اکتفا وکئ په هغه چا چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو ذلک دا خبره ادنا ډیر نږدې ده الله تعولو دا چې تاسو به زیاتې ونه کئ. آیت مبارکه کې هم مقصود د جاهلیت څه د رسمونو او د ظلم و ستم څه معاملاتو د هغې روکتام دی. خو دې ضمن کې تر قیامته پورې څه احکامات هم بیاني. جاهلیت کې یو طریقه دا وه چې یو سړی به مړ شو د هغه به لورانې پاتې شوې او د دې نگران به چې و سرپرست و دغه کور سربره هغه به د جینۍ له خو معلوم نه ورکو د هغې چې کوم میراث کې کوم حق و خو د هغې به چې کومه حصه کېده او دا به لویه شوه نو بل چاله به هم دا بیا په نکاح باندې نه ورکوله. د دې یارې نه که چېرې بل چاله په نکاح ورکو نو هغه بیا د خپلې ښځې حصه غواړي بیا به حصه بل کور ته به ځي نو یا به ورسره په خپله نکاح کو چې خپله ورسره نکاح به کېدو یا خپل زوی له هغه له به په نکاح باندې ورکړه. اوس چې نکاح له ورکوله نو مقصد د دې جینۍ شفقت او جینۍ سره خیرخواهي نه وه. مقصد دا و چې مهر به ورته هم نه ورکو او د دې حصه به موږ ته پاتې شي. نو قرآن کریم د دې خبرې نه منع وکړه چې که تاسو یریږئ چې د جینۍ حق ایله نه شئ ورکولی چې کوم شریعت ایله مقرر کړی دی بیا ورسره په خپله نکاح مه کوئ بل چاله په نکاح باندې ورکئ. او دغرنګې تاسو له الله تعالی څلور نکاحونه حلال کړي دي. دا یو بل رسم و. جاهلیت کې به خلکو نکاحونه کولو څه حد نو مقرر چا به لس وکړو چا کم و چا زیاتو او یا چې نکاحونه به یې کول نو د هغې منځ کې بیا برابري به یې نه کو یو طرف ته مایله شو د هغې حقوق به یې نه پوره کولو. نو قرآن د هغې حد مقرر کو چې نکاحونه تاسو کولی شئ. دا خو د آدم علیه السلام د زمانې نه را روانه خبره ده خو څونه کولی شئ نو څلورو د څلورو نه سیوا به نه کوئ. یو سړی په یو ټایم کې څلور بیبیانو پورې ساتلی شي که دې کې یو وفات شوه یا د وله طلاق ورکړو او دا عدت ختم شو نو بیا ورپسې بل نکاح کولی شي خو د څلورو نه سیوا به نه کي. د څلورو کې هم دنه بیا به انصاف کی برابري به کی چې کوم اختیاري امور دي اختیاري امورو کې به دې برابري کی کوم انسان چې کوم خبرې د انسان په اختیار کې دي. ها غیر اختیاري امورو لکه د یو انسان اسې یو طرف ته میلان دی یا په هغه بیبي کې داسې صفات دي چې د هغې د وجې د زړه میلان هغې ته سیوا دی یا د هغې د عمر وجه ده یا یې سره علم دی یا د هغې شرافت او یا د هغې ښکلي اخلاقو یا د هغې د خاندان د وجې نه هغې ته د میلان سیوارې د زړو نو په دې پکړ نشته. خو لیکن چې کوم اختیاري خبرې دي لکه هغې له باقاعده توجه ورکولو هغې له باقاعده ټایم ورکولو چې کوم ټایم مقرر شو هغه ټایم به هغې له ورکوې بل له به نه ورکوې. دارنګې هغې له سکنا رهایش ورکول کورو او دارنګې خوراک او خرچه نفقه چې ورته وایي 3 ټایمه خوراک به ول ورکوې یا چې کوم عرفي او دارنګې د موسم مطابق جامې ورکولو دا د انسان اختیار کې دي نو دا به ورکي به. یو سړی د 2 او 3 څلور نکاحونه الله کی چې کله دا خبرې پوره کولی شي ځان ته وګوري چې دا کولی شم او که نه شم کولی نو که چېرې کولی شي نو بیا دې وکړي او که نه شي کولی نو بیا دې ظلم او زیاتي نه کړي.
بیا د اکتفا په یو بیبي باندې وکړي، یو نکاح دی وکړي. د یو نکاح سنبالول او د یو بیبي سنبالول دا اسان دی نسبتا د دوو د دریو د څلورو نه. دې مطلب دا نه دی چې یوې سر خیر دی که ظلم کوي او که زیاتې کوي خیر دی، نه، یوې سر به هم الهي نکاح کوي چې د هغې حق هم پوره کولی شي. یو انسان د خپل ځان ته وګوري که د بیبي حقوق نشي پوره کولی نو بیا دې سر نکاح کول دا ظلم دی او دا ګناه دی. ها که د بیبي حقوق پوره کولی شي بیا نکاح کول سنت دی. او که یو انسان خپل ځان ته وګوري که زه نکاح نه کوم نو په ناجایزه خبرو کې مبتلا کېږم نو په داسې وخت کې دله نکاح کول بیا واجب دی. عام حالاتو کې نکاح کول سنت دی او په داسې حالاتو کې بیا حکم بدلیږي، چا لپاره واجب او فرض شي او چا لپاره دا نکاح کول بیا چې کوم دی نو ګناه دی. وإن خفتم او کچر تاسو یریږئ الله تقسطوا فی الیتاما دا چې تاسو به انصاف ونه کوئ د یتیمانانو جنکو باره کې. آیت کې یو سبق مخکې مونږ کړی دی. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د آیت مبارکه په دې موقع نازل شو. بخاري کې دا روایت دی. مدینه منوره کې یو سړی و نو د هغه په پرورش کې یو جینۍ وه، یتیمه وه او یو باغ و. نو هغه باغ کې د دې سړي میسه وه او د دې جینۍ پکې په میراث کې حصه وه. دا جینۍ چې کله لویه شوه او ده هغې له خپل حصه نه ورکول هغه جینۍ له، نو الټا هغې سره نکاح وکړو، هغې سره به نکاح کېده به جایز و. نو یو خو دا چې هغې له مهر ورنه کو، دویم د جینۍ چې کومه حصه کېده په میراث کې د باغ نو هغه هم دته پاتې شوه. نو قرآن کریم په دې موقع د آیت نازل کو چې تاسو سره خو دا یره ده، تاسو خو په دې نیت دا کار کوئ چې دې جینۍ سره نکاح کوم نو مقصد مې شفقت او خیرخواهي نه ده، مقصد مې دا چې ردې هغه کومه حصه د هغه ماته پاتې شي چې هغه بل چا له لړ نه شي او دې ته میلونه شي. چې په دې نیت نکاح کوي نو دا خو د یرې خبره ده. که دنیا کې چا تپوس نه کوي نو یو ورځ خو شته که نه، تپوس کوونکي ذات خو شته چې هغه ستا په نیت باندې ستا په ارادو باندې باخبر دی چې په کوم نیت باندې نکاح کوي دې سره. آیا ستا مقصود دا دی چې دا یو یتیمه جینۍ ده چې دې ته سپورټ میلو شي، د دې حق ادا شي په دې نیت کې، او که نه مقصد دې دا دی چې ردې مال او ردې حقوق زه هړپ کړمه، نو دا د یاري خبرې دي. نو دنیا کې ویریږه، قیامت کې خو به ډېر ډېر خلک بیا یریږي، دا د یارې ځای دی. نو وإن خفتم او که چېرې تاسو یریږئ، نو خبر خو د جاهلیت او د هغه ټایم د رسم وه، خو دا خبرې اوس هم دنیا کې شته دی. اوس هم داسې کیدی شي یو هلک هغه شهید شي، وفات شي او د هغه بیبي پاتې شي، هغې ته ډېر غټ پنشن پاتې شي، او بیا د کور خلک سوچ وکړي که چېرې دا بل کور ته ځي نو پنشن او پلاټونه بل کور ته ځي، نو راشه کشر ولی په نکاح باندې که. اوس یا به د دې جینۍ دغه لږ خوښي یا به نی خوښه، لیکن نه په زبردستۍ باندې مجبوره کي دا جینۍ. داسې هسې واقعات مونږ ته راغلي دي چې لا د دې عدت او په عدت کې وله بل نکاح وکړي. بیا سې نه چې عدت ختم شي چې د پلار کره لاړه نه شي، بیا به هلته نه څوک راولي، نو په عدت کې وله دویم نکاح وکړي، کشر ورور ته په نکاح کې. اوس دلته مقصد څه دی؟ آیا مقصد دې جینۍ له تحفظ ورکول دي که نه مقصد دغه پلاټونه او دغه پنشن دی او دغه پیسې مال او دولت دی؟ چونکې مقصود د جینۍ سپورټ نه دی، هغې سره د تحفظ نه دی، هغه هم د دې عد لاندې داخل دی. ها که دغه جینۍ په دغه کور کې داسې خوشحاله ده، هغې ته دونه حق میلو شوی دی، د مخکې نه ماحول دونه زبردست دی چې هغه خپله دا چاهت لري چې زه د دې کور کې پاتې شمه، بیا خو ډېره ښکلې خبره ده او دا کور خلک هم په دې خبره خوشحالېږي، نو بیا لا څه دي. خو که چېرې نورې خبرې دي نو دا قرآن کریم د آیتونه ځکه نازل کړي دي چې داسې رسمونه، داسې رواجونه، داسې مسلې به دنیا کې وي، قرآن کریم د مخکې نه روکتام وکړو. وإن خفتم او که چېرې تاسو یریږئ الله تقسطو دا چې تاسو به انصاف ونه کوئ فی الیتاما د یتیمانانو جنکو باره کې، نو بیا ورسره نکاح مه کوئ. بیا چې کوم ځای د هغې دپاره مناسب وي کومه رشته هلته د هغې نکاح وکړئ. نو فنکحو پس تاسو نکاح وکئ، یعنې په خپله ورسره نکاح مه کوئ دې جینۍ سره، تاسو بیا نور چا سره نکاح وکئ. ما طاب لکم هغه چا سره چې خوښې وي تاسو ته. طابه معنا خوښه، چې ستا اړه پې خوشحاله او اماده وي، راضي وي، هغې سره بیا نکاح وکئ. مطلب تاسو خامخا چې نکاح کوئ نو سترګې خو نه پټوئ،
یو ځای کې تاسو تپوس کوئ د جینۍ باره کې تپوس کوئ د خاندان تپوس کوئ د هغې د نسب او د حسب تپوس کوئ هغې به ستاسو باره کې تپوس وکړي چې وایي هلک څنګه دی کوم خاندان سره تعلق ساتي اخلاق یې څنګه دي شرافت یې څنګه دی چې کوم دی کې جوړښت برابر شو هلته بیا تاسو نکاح وکړئ ما طاب لکم او حسن بصری رحمت الله علیه او سعید ابن جبیر رحمه الله دواړه د ما طاب معنا کې ما حل لکم هغه چا سره نکاح وکړئ چې ستاسو لپاره ګورې حلالې وي حلالې بیبي سره نکاح وکړئ هسې نه ستاسو سره نکاح نه کېږي هغه یا دا چې د هغې خور ستا په نکاح کې د مخکې نه ته یو کشرې خور سره نکاح نشي کولی یا د هغې ترور او ماسي ستا په نکاح کې دغه جینۍ سره ته نکاح نشي کولی یا ستا رضایي خور ده هغې سره ته نکاح نشي کولی یا بله داسې یو رشته ستا ورسره ده چې یوه جنۍ ته ورسره نکاح نشي کولی نو دا نه چې زما خوښه ده اوسو ستا په خوښه خو نه کېږي که نه چې کوم شریعت هم ستا لپاره خوښه کړې وي نو ما طاب لکم هغه چې حلالې وي ستاسو لپاره یا خوښې وي تاسو ته من النساء د بیبیانو نه د زنانو نه نو مسنا دو سر تاسو نکاح کولی شئ نه په یو ټایم کې 2 بیبیانې ساتلی شئ وثلاثه او درې بیبیانې هم تاسو نکاح کې ساتلی شئ 3 په یو ځای یا د مخکې نه 2 شته او 3 دې په نکاح کې راوسته ورباغه او څلور بیبیانې په نکاح کې ساتلی شئ 3 شته او 4 دې راوسته دا هم ټیک ده دا قرآن کریم 2 او 3 او 4 ولې وایي نو چونکې مخاطب خلک ډیر دی نو ټولو ته وایي چې تاسو لکه 2 داسې مثال دی لکه 3 ماشومان دي 3 ماشومان دي او ته هغې له 300 روپۍ ورکوې ته ورته لکه دا 100 روپۍ د یو تن شوې 100 روپۍ ته خو دا نه چې 100 روپۍ شوې نو 100 د یو تن شوې او که چېرې یو تني او هغه له ته 300 ورکوې ته ورته نه چې 100 لکه دا 300 ستا شوې چې کله کسان ډیرې او هر یو لپاره خپل حصه برابر نه ته هم ده کوي چې دونه 2 پیرې خلک بیا وایي موږ خپله د میراث مسله چې موږ لیکو او په هغې کې موږ ورثاو دپاره حصې لیکو نو موږ وایو هغې کې 4 وروڼه وي یا 15 وروڼه یا 2-3 خویندې وي هغې ته خو برابر حصه میلاویږي موږ وایو 2 حصے 1 بھائی کو 2 حصے 1 بھائی کو یا 2 حصے 1 بہن کو نو 2 حصے یو خور ته څه مطلب دی یو خور ته 2 حصے یو ورور ته 2 حصے دا مطلب دی نو مسنا 2 او ثلاثه 3 رباع 4 قرآن کریم په رباع باندې ودرېدو د دې مطلب سره د رباع نه بره یعنی 15 شپږمه دا په نکاح کې نشي راوستی دا قانون دی عربی کې او دارنګې عام عرف کې دا قانون دی چې کله چاته ته اجازت ورکې د یو خبرې او هغې کې ته عادت ذکر کې نو چې په کوم دی باندې عادت ختم شو نو مطلب دا دی چې اجازت هم ختم شو د هغې نه اخوا چېرې بیا ستا لپاره مطلب اجازت نشته دی ته چاته لکه دا داسې ستا لپاره حلال دی که 2 او که 3 او که 4 نو مطلب سره 4 نه بره نه هغه حلت او اجازت تر 4 پورې دی نو ربان اخوا بیا اجازت نشته دی 4 نکاحونه یو عام انسان چې کوم دی نو هغه کولی شي د دې نه نبی علیه السلام مستثنا دی په نبی علیه السلام به ځان یو سړی نه قیاس کی خصوصیات د نبی علیه السلام دي چې هغه په یو ټایم کې د 4 نه سوا نکاحونه کړي دي یو امتی تر دې خبر ایجاد نشته دی په دې باندې خو هغه 3 حدیثونه چې موږ مخکې بیان کړو د غیلان رضی الله عنه واقعه چې دا په نکاح کې 10 بیبیانې وي هغه مسلمان شو دغه 10 بیبیانې مسلمانې شوې د نبی علیه السلام غیلان رضی الله عنه ته ووایي چې 4 پکې ځان سره ایثار کړه او باقي ځان نه جدا کړه هغه ټیک شو بیا جدا کړي هغه دارنګې قیس بن حارث رضی الله عنه په نکاح کې 9 بیبیانې وي نه 8 بیبیانې وي هغه ته نبی علیه السلام وایي چې 4 وساته 4 به جدا کړې نوفل رضی الله عنه په نکاح کې 15 وي هغه ته مې چې یو به جدا کړې به یہ 4 درې حضراتو په دې باندې عمل وکړو نو آیت نه خبره معلومه شوه خو دا 3 حدیثونه هم یو قسم وضاحت د هغې وکړو باقي نبی علیه السلام چې 9 کړي دي 11 بیبیانې هغه په نکاح کې دي
نو دای نور بلاشي مقاصد دي. او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی هغه باندې مستشرقینو او ردی زمانه دا باندې عقل پرس اعتراض هم کی چې دی نبی تش نکاحونو ته کار ویل بل څه کار نه کو، یعنی یو لس نکاحونه ولې کول، دا څنګه نبی و؟ خدا اعتراض بالکل غلط دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د نکاح عمر د نکاح په عمر کې نبی علیہ السلام چې کوم نکاح کړی دی، لومړنی نکاح د نبی علیہ السلام خدیجه رضی الله تعالی عنها سره شوی دی. د نبی علیہ السلام خپل عمر د 25 سالو 25 سال عنفوان شبابی ځواني چې دا په جوبن کې وي، او نبی علیہ السلام خدیجه سره چې نکاح کو دا غي عمر دی واقع 40 سالو، او خدیجه رضی الله تعالی عنها 2 پیری کونډه شي و مخکې. دا نبی علیہ السلام سره نکاح دا دریم نکاح دی. اسه یو انسان سوچو کې د نبی علیہ السلام منتقی خاندان چې بنو هاشم په پورا عربو کې د ټولو نه اوچت خاندان د نبی علیہ السلام دی، او د نبی علیہ السلام منتقی حسن او د نبی علیہ السلام منتقی پاک انسانو، پاک سیرت او پاک طبیعت او عفت او عصمت والے انسانو. تاسو ګورئ د کافرانو نبی علیہ السلام ته ساحر او شاعر او کاهن ارس ویلی دي، خو یو کافر او چته یو زنانه په نبی علیہ السلام دا په عصمت باندې او په عفت باندې اعتراض نه کړي چې مړه ته خو داسې وي او ته خو داسې وي. دا نبی علیہ السلام باندې یو کافر دا نه دی ویلي چې رستا ماضي داغدار ده. دومره پاک انسانو، دومره پاک سیرت او پاک طبیعت والے انسانو. نو سوچو کې د نبی علیہ السلام منتقی دون پاک انسان هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها ډیره معززه قبیله والا ده، او هغې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کړی. نو آیا یو عام انسان به داسې وکړي د 25 سال یو جوان ابه د 40 سال یو کونډه چې 2 پیرې کونډه شي وي اب هغې سره نکاح وکړي؟ خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغې سره نکاح کو، نبی علیہ السلام خو ځان له یو شخصیت او د خواهشات او د جنسي تسکین دپاره نکاح نه دی کړی، او خدیجه رضی الله عنها په خپله پیغام راولېږو، ځکه چې هغې مشاهده وکړه میسره رضی الله عنه د خدیجه رضی الله عنها غلام و. نو دی نبی علیہ السلام سره ملک شام ته تلو تجارت دپاره. نو میسره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام هغه معاملات وکتل او صفایي ولیده، نو هغه ډېر تعریف وکړو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته. هغې په خپله بیا پیغام راولېږو او نبی علیہ السلام سره بیا نکاح وکړو. 25 سال نبی علیہ السلام هغې سره تیر کړي دي. دې دوران کې نبی علیہ السلام دویم نکاح نه دی کړی. بیا چې کله هغه وفات شوه، د هغې د وفات نه پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویم نکاح سوده رضی الله تعالی عنها سره کړی دی. سوده رضی الله عنها هم 2 پیرې کونډه شوې ده، او دې وخت کې عمر 50 سال یا 54 سال دی. د 50 سال بوډۍ ښځې سره به څوک نکاح وکړي؟ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هغې سره نکاح کړی دی. بیا دریم نمبر عایشې رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوی دی. نو دا ټیم کې 9 کال وه، هغې سره نبی علیہ السلام نکاح وکړو. څلورم نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د عمر رضی الله تعالی عنه لور د حفصه رضی الله عنها، نو دا هم کونډه شوه، نو دې سره بیا نبی علیہ السلام نکاح وکړو. 5م نمبر نبی علیہ السلام بیا زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړو، دا هم کونډه شوې وه، او نبی علیہ السلام ورسره نکاح کړی دی. دا بیا صرف 3 میاشتې ژوندی وه او یا 18 میاشتې، دا بیا وفات شوه. د دې نه بعد نبی علیہ السلام بیا ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی دی. ام سلمه دا هم کونډه شوه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه نه. نبی علیہ السلام دې سره نکاح وکړو. دې وخت کې د نبی علیہ السلام عمر 54 سال دی. دا هغه وخت کې نبی علیہ السلام نکاحونه کوي چا د نکاح عمر نه دی. بیا نبی علیہ السلام اخرنی 4 نکاحونه، ام حبیبه، جویریه رضی الله عنها، صفیه رضی الله عنها، میمونه، دا بالکل اخرنی 3 کاله د نبی علیہ السلام د عمر تقریبا 59 او یا 58 سالو، چې په دغه وخت کې بیا سن 7 هجری کې نبی علیہ السلام د 4 سره نکاح کړی دی. دا نکاحونه چې دي نو دا د جنسي تسکین دپاره او د خواهشاتو لپاره نه دي. دا 11 نکاحونه ګویا کې 11 قبیلې اماده کول د اسلام ته.
نبی علیہ السلام چې یو قبیله کې د یو قبیلې د نسر نکاح وکړو هغه قبیله به نبی علیہ السلام ته بیا مایله شوه، یعنې د هغې اسلام ته راتلل بیا آسان شو. د دې وجې نه چې کله نبی علیہ السلام ام حبیبه رضی الله عنها سره نکاح وکړو، دا د ابو سفیان لور ده رضی الله تعالی عنه. دی تلو حبشې ته. ام حبیبه رضی الله عنها چې وه دا په عبدالله ابن جحش رضی الله عنه باندې واده وه. دی حبشې ته هجرت وکړو. د عبدالله ابن جحش چې دی دی په حبشه کې نصرانی شو، مرتد شو او بیا نصرانیت کې بیا مړم شو. نو ام حبیبه رضی الله عنها ډیره اسلام د پر بلا قربانې دي، پلار یې سخت مخالف دی او هغه د نبی علیه السلام د پر حبشې ته ځي. نو د دې لپاره مناسب و چې نبی علیه السلام سره په خپله نکاح وکړي. نبی علیه السلام نجاشي بادشاه ته خط ولېږه چې ته زما نکاح ام حبیبه سره وکړه. هغه نکاح بیا وشو. نو چې کله ابو سفیان رضی الله عنه خبر شو نو هغه یو جمله ووی، وی نبی علیه السلام داسې انسان دی لا یجدغ انفه چې د پوزه څوک کټکولی نشي. مطلب یې څه، دا دونه معزز انسان دی چې موږ لګیا یو دی موږ کټکو، موږ د مقابله کې لګیا یو سازشونه کو، مقابلې ورسره کو، لیکن هغه الله تعالی چې کوم عزت او کوم مقام ورکړی دی هغه نه ختمیږي. د دې نه بیا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ډېر نرم شو او د دې وجې نه بیا د فتح مکې په مکه باندې مسلمان شو. ځکه چې د هغه لور د نبی علیه السلام په نکاح کې راله، بس بیا ورو ورو هغه سختي د زړه نه ووته، د وجې نه بیا هغه ایمان نه وړو. جویریه رضی الله تعالی عنها چې ده بنو المستلق نه ده. نبی علیه السلام په بنو المستلق باندې حمله وکړه نو د دې په سونو خلک گرفتار شو. دا جویریه رضی الله عنها دام گرفتار شوه، قیدیه شوه. دا د یو صحابي ثابت رضی الله تعالی عنه په حصه کې ورسېده. دا جویریه رضی الله عنها چې دی ثابت رضی الله عنه ته وی چې زه به درله پیسې درکم هما آزاده که. دې ته موږ عربۍ کې کتابت وایو. او تی ټیک ته دا راله نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام ته چې رجي ما خپل مولا سره کتابت وکړو، لیکل مې وکړو، ما سره امداد وکړه، دونه پیسې مال راکړه چې ځان آزاد کړم. نبی علیہ السلام ورته وی که دې نه بهتر آپشن دله درکړم. وي څه؟ وی دا پیسې به زه ورکړم هغله او تا به زه په نکاح کې والمه. نو دا خو د هغې نه غټه خبره شوه، ځکه د یو جینۍ ازادي دا دونه غټه خبره نه ده. د ازادۍ نه بعد هغې له تحفظ ورکول دا غټه خبره ده چې دا ازاده به کیسه بیا د چا په نکاح کې راوستل پکار دي چې دې ته تحفظ میلو شي. د زنانه حفاظت دا د نکاح دی. بسو د پلار کورم دونه حفاظت نه لري، د نکاح دی په حفاظت دی. د پلار کور خو دغه واقع را کنه توبه ټیکسینګ کې پلار او ورورو یو جینۍ سره د 22 سال جینۍ سره په خپله بدفعلي کړې ده، پلار او زوی، او بیا چې هغه حامله شوې ده نو بیا هغه په کمره کې بنده کړې ده او په خوله یې بالغ ښودرې او ورور له باقاعده ویډیو جوړه کړې ده. پلار ته وي چې به داجي پرېږده که نه، وي نه دا ستا مسله نه ده، هغه مړه کړې ده. اوس 10 ورځې مخکې دغه کې رمضان شریف کې دا شعر قیامت به ولې نه راځي؟ قیامت په خپله وي چې مال راتله پکار دي چې پلار ظالم او پلار لګیا هم دی باقاعده هغه ویډیو جوړېږي که جینۍ باقاعده ښکاري په خوله باندې بالغ یې ښودرې هغه دغه شانتې دغه شي مړه شي. زوی ورته نو داجي پرېږده، هغه ورور ته لکه پرېږده، نه پرېږدي. نو صفیه رضی الله دا جویریه رضی الله عنها دا د نبی علیہ السلام په نکاح کې راله چې څنګه نکاح کې راله که نه او صحابه خبر شو. د صحابو په حصه کې د بنو المستلق غلامان رسیدلو. نو هغوی وی چې را اوس خو دا زمونږ د نبی علیہ السلام سهرګنۍ شوه، زمونږ به د نبی علیہ السلام د سهرګنۍ خلک څنګه په غلامۍ کې ساتو به. نو هغه خپل غلامان آزاد کړو. عایشې رضی الله عنها وی زه نه وینم داسې یو جینۍ چې هغې خپل قوم سره دونه لوی احسان کړي څونه احسان چې جویریې رضی الله عنها خپل قوم سره وکړو. 100 ګرانۍ یعنې 100 خاندانونه صرف په دې نکاح سره آزاد شو. نبی علیه الصلاة والسلام دا ام سلمه رضی الله عنها سره چې نکاح وکړو هغې سره 3 ماشومان وو. هغه هم د نبی علیه السلام کور ته رالو. او نبی علیه السلام په دې نکاح سره دا فایده امت ته میلو شوه چې سوتیلی اولاد چې دی د دې سره به څنګه سلوک کوي. نبی علیه السلام د ام سلمه رضی الله عنها دغه ماشومانو سره به داسې سلوک کو. یو روایت کې راځي د دې زوی چې عمر رضی الله عنه، عمر بن ابي سلمه،
هغوی د نبی علیه السلام سره ناستم خوراک مې کو نو ما په پلیټ کې لاس ګرځو او په ګس لاس مې خوراک کو. نبی علیه السلام راته وایي یا بنیه ای زما بچیه، دا ډېر د شفقت لفظ دی. په عربی کې ردی نه زیات د شفقت لفظ بل نشته دی. ای زما بچیه، که مونږ وایو د غویي بچیه نو عقل به کم دی کې زده کوي، عقل خو ته نه ښودلی. نبی یا بنیه، یعقوب علیه السلام یوسف یا بنیه ای زما بچیه، وی سم الله لومبی بسم الله وایا، وکل بیمینک په ښي لاس باندې خوراک کوه، وکل مما یلیک د خپلې مخې ته نږدې نه خوراک کوه. دا اخلاق نبی علیه السلام وښودلو چې سوتیلي اولاد سره به څنګه شفقت کوئ، څنګه سلوک به کوئ. داسې که د ام سلمه رضی الله عنها د نبی علیه السلام په نکاح کې نه راغلی نو نبی علیه السلام ټیک تعلیمات ویلی دي چې ښه سلوک کوئ، لیکن عملی طور باندې په خپله نبی علیه السلام چې څنګه ای سره سلوک کړی دا به چا لیدو؟ دلته نبی علیه السلام نیمه زندګي کور کې تېرېده. نبی علیه السلام ډېرې بیبیانې وې، ټولو د نبی علیه السلام زندګي امت ته منتقل کړه چې نبی علیه السلام به کور ته راغی نو داسې و، نبی علیه السلام به چې کور ته راغی نو په ور کې او په خندا شو. دا نه چې ګنې دا سترګې به یې تندي نه بر وخېجولې. نبی علیه السلام به چې کور ته راغی په خندا کې به راغی، خوشحالۍ اظهار به یې کو. د نبی علیه السلام زندگی بیبیانو امت ته منتقل کړه. عائشه رضی الله عنها چې دی د نبی علیه السلام نه دې وخت کې 2210 روایتونه 2210 روایتونه حدیثونه دا دې وخت کې موږ سره موجود دي او دا د عائشې رضی الله عنها نه راغلي دي. ام سلمه رضی الله عنها د نبی دومره تپوسونه کړي دي، کنه دومره فتوی دومره مسایلو که چې هغه سره عجمه کړي نو باقاعده کتاب تی جوړیږي. دا زندگی امت ته منتقل شو. او که یو سړی وي چې نبی علیه السلام کې جنسی تسکین لپاره او د خواهشاتو لپاره نکاح کو وی ظالمه ته نبی علیه السلام پیژني نه. نبی علیه السلام وی مال الله تعالی حدیث کې راځي چې مال الله تعالی د 100 جنتیانو برابر طاقت را کړی دی فی الاکل والنکاح، په خوراک کې او په نکاح کولو کې. نبی علیه السلام وی اوتیتو قوت 40، مال الله تعالی د 40 د جنتیانو برابر طاقت مال الله تعالی را کړی دی. یو جنتی له الله تعالی د دنیا د 100 ځوانانو برابر طاقت ورکړي. د دنیا 100 ځوانانو د هغې برابر طاقت به د یو جنتی وي. د 40 له 100 کې ضربه کړه 4000 شو. نبی علیه السلام کې د 4000 ځوانانو طاقت و. یو ځوان 4 نکاحونه کولی شي، 4004 کې بیا ضربه کړه 16000. نبی علیہ السلام کی گویا کہ د 16000 د بیبیانو ساتلو طاقت و. هغه کم نکاحونه کړي او په کم عمر کې کړي دي. نو نبی علیہ السلام باندې دا اعتراض ډېر غلط اعتراض دی. فإن خفتم، پس کچر تاسو یریږئ، الله تعدلو، دا چې تاسو به برابري ونه کوئ څلورو منځ کې، نو بیا فواحدتن، نکاح وکئ تاسو بیا یوې سره، خو دا نه چې یوې سره بیا څه کوئ نو کوئ ورسره، هغې سره به انصاف کوئ. خو یوې سره انصاف کول آسان دي په مقابله د 2 د 3 او د 4 کې. حضرت تانوی رحمه الله دویم نکاح وکړو نو په خانقاه کې یې بار تله ولګوله داسې مخامخ و، چې صبر راتلو مریدانو بار سره وړه که نه شا به دې کې وتلی شبه نو باقی تلل به یو عیسه او 2 عیسه، نو یو مخکې یو کور ته بلې بل کور ته لېږله. یو سړي 2 هندوانې راوړې، په دې نیت چې هسې 2 بیبیانې 2 هندوانې شوه تللې وې باقاعده دواړه برابر وي. یو دکاندار نه وجي دا د یو بیبي دا بل بیبي، نبی علیه السلام دا تانوي صاحب نه وي دا په منځ باندې پرې کې دواړه، نو د یوې هندوانې یو عیسه او د بلې هندوانې یو عیسه یو ځای کړه، یو کور ته ولېږله او هغه بل کور ته. مرید ورته چې دا ولې وي ځکه کیدی شي چې دا یو هندوانه خوږی بله خوږه ني، یو ډېره سره وي بله کمه سره وي، نو چې هغې کې هم برابري هر یو ته میلاو شي. یو مرید ورته وي تانوي صاحب ته وجي تا خو د دویم نکاح لاره کلو کړو، هر څوک دویم نکاح کوي، ما بنده کړه چې د ما د احتیاط یو سړي ګوري که نه هغه به چې دا خو لوی جنجال د ځان له کار کتل دي، دا به څوک کي، دا دونه احتیاط او دونه خبرې به څوک کي. نو او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکتو یا اکتفا وکړئ یعنې ګزاره وکړئ په هغې باندې چې مالکان شوي دي ښي لاسونه ستاسو، وینځه یادي وینځه په 2 حیثیتونو سره ساتلی شي. یو دا چې د وینځو باقاعده میله به وه، څنګه چې د خالي میله وي د اتوار میله وي، یو سړی بازار ته لړو خلکو به وینځې راوسته وي
تا به ځان له خوښه کړه قد و قامت او شکل و صورت هر چا به ځان له ځانه چایسو چا به د کور د خدمت دپاره چا زمیندارۍ دپاره چا د خپل ځان دپاره تا به واغسته نو دی مولا شو مالک شو او دا وینځه ستا لپاره بغیر نکاح ستا لپاره حلال ده دی ورسره میلاویدي شي ته مولا وي دویم دا چې وینځه د بل چا ده خو ته ورسره نکاح بیا کولی شي نو وینځه به د بل چا او نکاح کې به ستا وي نو هغې سره بیا ته استفاده ترې نه کولی شي چونکې د وینځې حقوق دونه نشته څونه چې د ازادي دي ازادې ښځې مهر ډیري د وینځې مهر نه وي ازادې ښځې له به باقاعده سکنا به ورکوې هغه شان خوراک و خرچه به ورکوې وینځه هغې له ته هر څه ګزارې ویله م ورکولی شي خو دا نه چې وینځ سره به هم ظلم او زیاتې به کوې ذلک ادنا الله تعولو ذلک دا خبره دا یې څلورو سره نکاح کولو یا یوې سره نکاح کولو یا دا وینځه ادنا ډېر نږدې ده الله تعولو دا چې تاسو به ظلم ونه کوئ چې تل د حقوقو خیال وساتئ نو ظلم او زیاتې به تاسو نه کوئ که چېرې تاسو یېرېږئ دا چې تاسو به انصاف ونه کوئ د یتیمانانو باره کې په تاسو نکاح وکړئ هغه چا سره چې خوښي تاسو ته د بیبیانو نه دوه دوه درې درې او څلور پس که چېرې تاسو یېرېږئ دا چې تاسو برابري به ونه کوئ پس یوې سر نکاح وکړئ یا اکتفا وکړئ په هغه چا چې مالکان شوي دي خلاف سنه ستاسو دا خبره ډېر نږدې ده چې تاسو ظلم ونه کوئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم أو کچری تاسو یریږئ ألا تقسطوا د دې خبرې نه چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ فی الیتاما په یتیمانانو جنکو کې فانکحوا پس تاسو نکاح وکئ ما هغه چا سره طاب لکم چې خوښې وي تاسو ته من النساء د زنانو نه مثنا دوه دوه وثلاثه او درې درې ورباع او څلور فإن خفتم پس کچرې تاسو یریږئ الله تعدلو د دې خبرې نه چې تاسو به برابري ونه کړی شئ فواحدة پس نکاح وکئ یوې سره او ما ملکت ایمانکم یا هغه چا سره چې مالکان شوي دي خلاف سنه ستاسو ذلک دا حکم ادنا ډیر نږدې دی الله تعولو دا چې تاسو ما زیاتې ونه کئ په لومړني آیت مبارکه کې تقوا حکم او د رشته دارۍ د لحاظ ساتلو د خیال ساتلو او د هغې د کټ کولو نه منع وه ورپسې آیت مبارکه کې یتیم ته خپل حق ورکولو او د یتیم مال په ناحقه او په ناجایزه طریقې سره د خوړلو نه منع راله دې آیت مبارکه کې بیان دی چې که چېرې ستاسو په پرورش کې په نگرانۍ کې یو یتیمه جینۍ ده او هغې سره مال دی او تاسو د مال په لالچ کې یې سره نکاح کول غواړئ چې دا مال پردي کور ته لړ نه شي نو نکاح ورسره کولی شئ خو هغې له خپل حق بیا پوره ورکوئ مهر د هغې حق دی نو مهر به یې ته پوره ورکوئ دارنګې د هغې چې کوم نفقه ده سکنا ده د رهایش وغیره و برابر ورکوئ عرب عجیبه خلکو هر قسم ظلم او زیاتې شروع نه یو پکې دامو چې یو سړی به مړ شو د هغه به لور پاتې شوه او دغه په خاندان کې به د دغه جینۍ ماما یا ترو یا بل یو تن به مشر و هغه به کتل چې د دې جینۍ په حصه کې ډېر مال رسیږي او دا جینۍ حسین او جمیل هم ده نو بل چاله په نکاح باندې نه ورکوله نو په خپل کور کې خپل زوی او که خپله به ورسره نکاح کېده نو په خپله به ورسره نکاح وکړو نو نکاح خو ټیک ته پکار دی دا نه چې نکاح نه منع ده خو بیا به یې دغه جینۍ له مهر پوره نه ورکو
د جنې چې کوم مہر کیږي په عرف او معاشره کې څونه مقدار دی هغه عمر به نه ورکو او یا سیندا ورچانه تاسو کې خو داغي خاندان خزه بوا نه هو سکونه تاسو کوونکی نو قران کریم د دې روکتام کو چې کتار سو یتیم جنې سر نکاح کول واړې نو کې وسره کستا سو خوخوي او بل سوجنی هغه له خپل حق بیا پورا ورکوي بیا د نکاح په ضمن کې په آیت کې سنور احکامات بیانېږي د نکاح حد مقرر کو چې تاسو د سلور بیبیانو نه سیوا نکاحونه نشئ کولی په یو ټیم کې تاسو سلور بیبیانو سر نکاح کولی شئ یو سړی په نکاح کې سلور بیبیانې کېدی شي پنځمه به نکاح کې نه راولي کدی کې یو وفات شو او یا ولدا طلاق ورکو د عدت ختم شو بیا دې بل نکاح کولی شي د نکاح دا حکم خو د مخکې نه را روان دی اخو هغه د آدم علیه السلام د زمانې نه نکاح را روان دی او دا خو مشترکه سنت دی 4 من سنن المرسلین نبی علیہ السلام فرمایي سلور خبرې داسې دي چې دا تمام انبیاء کرام علیهم السلام مشترکه سنت عمل دی یو پای کې النکاح و نکاح دی آدم علیہ السلام په خپل نکاح کړی او آدم علیہ السلام نواله تر نبی علیہ السلام پورې ټول انبیاء کرام نکاح کړی سیوا د دونه چاغي نه کړي یحیی علیہ السلام نکاح نه کړي غریب ته د نکاح کولو مکمل ونه شو اخو جوانه ته ورسېدو او هغه شهید کو او عیسی علیہ السلام لا نکاح نه کړي خو کی برازي با زمونږ عقیده را ایمان نه عیسی علیہ السلام د قیامت نه مخکې راځي او هغه باقاعده نکاح وکړي او باقاعده اولاد به پیدا کیږي نو په دې دومره پیغمبرانو حضراتو کې سوا د یحیی علیہ السلام نه بلداسې نبی نه ترشه چا نکاح نه کړي بلکې داسې انبیاء کرام علیهم السلام شته چې هغه ډیر نکاحونه کړي دي ابراهیم علیہ السلام بذات خود 3 نکاحونه کړي دي او یا سلور نکاحونه کړي دي داود علیہ السلام 100 نکاحونه کړي دي او سلیمان علیہ السلام 300 نکاحونه کړي دي نو دیونه پکشته ده خدایو هو ار یو نبی چې دا نکاح کړي دي نو آیت کې ترغیب دی چې تاسو نکاح وکړئ د نکاح حکم مخکې نه را روانو البته قرآن او حدیث او شریعت د نکاح لپاره حد مقرر کو او چې کوم تجاوزات په خلکو کې مشهور هغه ختم کړو لکه دیوا په یو ټیم کې هر څومره نکاحونه کولو حد نو مقررو چا بلسو چا 15 چا تو غیلان بن سلیمه رضی الله تعالی عنہ چې ایمان نوړو د په نکاح کې لس بیبیانې وي ته نبی علیہ السلام وی سلور تنا سر پاتې کا او د باقی ځان جدا کا دارنګه کیس بن الحارث الاسدی رضی الله عنه چې ایمان نوړو د په نکاح کې اته بیبیانې وي د تم نبی علیہ السلام وی سلور تنا ځان سری ساره کا وساته باقی ځان جدا کا نوفل رضی الله عنه چې ایمان نوړو د په نکاح کې 15 بیبیانې وي د تم نبی علیہ السلام وی سلور تنا سری ساره کا او یو تن لری کا نو عربو کې دا یو دستورو چې نکاحونه بدی کول او هر څومره به کول حد نو مقرر نو قرآن دایره پر حد مقرر کو دارنګ دی با په نکاح کې بیا زیاتی به کو انم حضر به خپل مہر پوره نه ورکو حق به پوره نه ورکو نو قرآن دا غیم حد مقرر کو چې به مہر به ورکوي دارنګ باندې خو سره بدی زیاتی کو چې ډېری بیبیانې به وکړي منځ کې انصاف مې نه کو یو تبه مایله شو بل به خپل حق نه ورکو توجه به نه ورکوله دای حقوق به نه پوره کولو نو قرآني نکاحونه کوي خدای منځ کې برابرۍ وکوي د دې له انصاف واله معامله وکوي دی په نفقه او په سکنا کې به برابرۍ کوي نبی علیہ السلام یولس نکاحونه کړي دي 2 وفات شوي دي او 9 موجود وي نبی علیہ السلام په دا نهو کې داسې انصاف کړی چې دنیا وته حیرانه ده چې داسې بلا سوکو کې چته یو بیبي دا اعتراض نه کړی چې تا مال خپل حق را نه کو بیبیانو کې چا دا شکایت نه کړی چې ما سره زیاتی او شو ما سره ظلم وشو الان کې خزه چې رکنه دا چرې په خپل خاوند پرده نه چی کداغه مخ کې نه نور خلکو ته وی
د پیسې سړی نه خو بس اورېدل هم پې د لګیایي ارځه کې دا خبرې کی بیا د نبی علیہ السلام بیبیانې چې دي ناغي چرته دا شکایت نه کړي چې موږ سره نبی علیہ السلام زیاتې کړل بلکې الټه د نبی علیہ السلام تعریفونه به کولو نو دا رنګي انصاف د بیبیانو منځ کې انسان هو په ظاهر کې خوشحالي کې دویم نکاح به وکما او دریم به وکما سرم به وکما ودا سنت دي نو ټیک ته سنت دي خو د دې منځ کې برابرۍ کول او د دې حقوق پوره کول دا واجب او فرض دي قیامت پر ورځ باندې با هغه سړی چې دغه 2 یا 3 بیبیانې وي او د دغه حقوق نه لري پوره کړي یوې طرف ته مایل شوی هغه بل دغه شان پرې خو دی و دغه خیال نه ساتو دا انسان چې د قیامت پر ورځ راځي د په یو طرف باندې به فالج وي د یو طرف به مکمل مفلوج وي نو دا به علامت وي د دې خبرې د قیامت پر ورځ چې دې سړی نکاح کې 2 یا 3 بیبیانې وي او د پکې یوې سره ظلم او زیاتې کړی دی نبی علیہ السلام د دې دومره انصاف باوجود چې په سفر باندې به تو باقاعده خسنې به اچو د بیبیانو منځ کې او چې رچانوم بروتو آبدان سره بوتله الانکه په نبی علیہ السلام دا خبر واجب نه و چې ته د بیبیانو منځ کې خسنې اچي بلکې دا مسله په مونږ واجب نه ده چې یو سړی 2 یا 3 یا 4 بیبیانې دي نو چې کله دی مقیم دی په کلی کې دی نو دای منځ کې برابرۍ بکی او کچره دی په سفر باندې زی او ځان سره یو بوزي نو دغه خرچاري ځان سره بوزي یعنی دانه چې په نمبر به یو بوزي او دام نه چګنې منځ کې بخښنی اچي چې رچانو مروزي نه بوزي ځکه سفر کې چې بیبي ځان سره بوزي د خپل ځان دو آرام او راحت لپاره بوزي اوس کاغه بیمار ده یا د سفر قابل نه تابوت لا سفر اسیم ته تکلیف او دارنګ د عذاب یو ټوکړه ده او دا لوی عذاب او لوی مصیبت بشي نو ته خو به هغه بیبي بوزي چې غتلی شي سفر کولی شي خپل ځانم ساتلی شي ستام خدمت کولی شي نو په سفر کې هو په عام انسان باندې دا خبره واجب نه ده لیکن دا باوجود نبی علیہ السلام به دومره انصاف کړو او بیا یې فرمایل چې الله دا د ما تقسیم دی چې د بیبیانو منځ کې کومه او زه دې خبرې اختیار لرم باقی زما د ظلم اعلان کوي او طرف ته سیوا دې دا ما په اختیار کې نه دی نه الله په دې ما مرانی سي نبی علیہ السلام دا دعا کړې ده وان خفتم او کچره تاسو یریږئ تاسو سره خوف وي د خوف تعلق دا مستقبل سره وي یعنی تاسو سره د آینده باره کې یو یره ده نو دې لپاره خوف راځي او د تیر شوي چې د تیر شوي زمانه دی او خبرې تاسو سره غم او یره ایر لپاره ربه کې حزن نازي نو خوف د مستقبل یری واره کې لکه یو طالب علم او یو سټوډنټ امتحان ورکړ دی او ریزلټ را روان دی نو د سر یره ده چیرې نتیجه به څنګه راځي نو ته لکه خوف چونکه نکاح تاسو آینده کې کوي نو کتا سره د اوس نه یره ده نو اوس نه به یره څنګه انسان د خپل ځان ته وګوري کنه چې زبر دې حق پورا کولی شم او کنه بل انسان د خپل ځان ته وې د په کم نیت دې سره نکاح کوم ستا په کور کې یتیمه معشومه ده ټیک ترې تاسو کون کې څوک نشتا او ته خپل ځان ته وګوره کنه چې په کم نیت دې سره نکاح کوم یا په کم نیت د خپل زیره په نکاح کې راولم آی زما مقصد د دې هغه مال حلب کول دي آی زما مقصد دا دی چې دې سم څوک تاسو کون کې نشتا او کنه ستا مقصد دا چې دې ته یو سپورټ ملو شي دا په یو محفوظ ځای کې پاتې شي چې دې سره ظلم او زیاتی ونه شي زما زویره هغه زه تاسو کولې شم او کچېر بل چاته شي بل چا مسوک تاسو کی کنه ستا نیت ته وین خفتم او کچېر تاسو سره يروي الله تقسدو دا چې تاسو به انصاف نکړئ شي اقساط برابرۍ کولو الله تقسطو اے الله تعدلو فل یتاما د یتیمانانو جنکو بارکه اور ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د خپل ترور عائشہ رضی الله تعالی عنها نه تاسو کو چې ترور د آیت بارکه ما پویا کا چې د څه مطلب دی عائشہ رضی الله عنها ته وی چورارو اصل کې یو جنې بوا او هغه یتیم و او دای د خاندان چې کم سرپرست او نگران بو او دا جنې کچره خپل حسین او جمیل بوا
او مال به سره مو ځکه چې پلان نه به ته حصه پاتې شي وه نو د مشر به دا بل چاله په نکاح نه ورکوله د دې یاري نه چې څنګه د امان د بل کور ته لړ نشي حصه به بیا غواړي د خپلې ښځې حصه به غواړي بیا نو بل چاله په نکاح نه ورکوله او خپل به ورته رغبت چې نکاح ورسره وکړم که چېرې نکاح به ورسره جایز و یا خپل زوی له به په نکاح باندې ورکړه خو بیا به هغې له مهر نه ورکو یا به ول ورکو نو ډېر لږ به ول ورکو حالانکې د زنانه خپل مهر دی د عرف او د رواج مطابق مهر مقررول پکار دی او هغه بیا ورکول هم پکار دی چې ذکر ورپسې آیت کې را روان دی نو دای باره کې د آیت نازل شو چې که تاسو دغه یتیمې جنۍ سره نکاح کوئ نو وکړئ ورسره خو په شرط د دې چې انصاف به کوئ انصاف دا دی چې خپل مهر پوره ورکوئ حق به له پوره ورکوئ فنکحو پس تاسو نکاح وکئ نو که تاسو سره یری نو بیا دې جنۍ سره نکاح مه کوئ او که تاسو سره دا یره نشته بلکې خپل حق ورکول غواړئ او مهر ولا پوره ورکول غواړئ بیا ورسره وکئ نکاح ما طاب لکم هغه چا سره چې خوښې وي تاسو ته ما طاب لکم هغه زنانو سره نکاح وکئ چې ستاسو خوښې وي من النساء د زنانو نه طاب یې ووایي نکاح چې کوې نو د پسند نکاح کوه هغه ځای کې نکاح وکړه چې ستا ته ستا غدی خوښ وي معلومه دا شه د جبر او د زبردستۍ نکاح به نه کوې زمونږ د پښتنو کې اوس له خیره سره الله پاک شعور او عقل لا وسته او علم پکې راغی نو ځه ورنه پخوا به قبایلي نظامونو زبردستي به وه څنګه به یې نه کوې پلار ورته څنګه به یې نه کوې به د پلار خوښه به وه هلکه ته یې ځان له کوې که زوی له کوې نو بس هغه قبایلی نظامو آرډر از آرډر نه نکاح چې کوې نو ښه برابر او د پسند او د خوښې نکاح مراد دا نه چې لو میرج شروع کوې لو میرج نه یادي د پسند نکاح یادي چې یو زنانه ده د هغې کې شرافت دی او دارنګې د هغې خاندان او د هغې نسب او حسب برابر دي اخلاق یې پکې ښکلي دي او ستا خاندان سره موافق ته نو بیا ورسره نکاح وکړه دا نه چې نور خبر هېڅ هم نشته خو صرف ستا په سترګو باندې هغه محبوبه ده نو ته یې ورسره نکاح کومه او نورې خبرې په خپل ځای باندې دي خو دارنګې سرپرستانو ته هم دا حکم دی چې په خپل زوی باندې او په خپل لور باندې زبردستي مه کوئ جبر مه کوئ د هغې نه باقاعده تپوس وکئ چې دا پلانکي ځای مناسب دی ستا لپاره او که وي ټیک ده هغه جینۍ نه هم تپوس وکئ چې پلانکي ځای کې ستا رشته منظور ده هغه دی ستا خوښ دی که هغه هم وي چې ټیک ته نو بیا نکاح وکئ خو چې زبردستي په هلک باندې مو نه شي او زبردستي په جینۍ باندې مو نه شي که فرض که هغې د غلط ځای انتخاب کړی دی یو هلک د غلط ځای انتخاب وکړو یو جینۍ د غلط ځای انتخاب وکړو نو زبردستي مه کوئ په عقل او په دلیل باندې هغه پویه کوئ چې بچې ستا مسله ده ستا زندګي به ته تېرېږي موږ خو به ته نه تېرو خو بچې ته به سبا جاړې او ته به سبا خفئ نو هغه بیا په عقل او په دلیل او په دلایلو سره هغه قایله کوي کنوینس کوي چې دا مسله ستا د زندګۍ ده زموږ د زندګۍ نه ده نه پکې څه پښتو شته نه څه انانیت شته دی نو ممکن دی چې هغه پوه شي په دې خبره باندې ځکه چې تایې ته دغه مثبت او منفي پهلو دواړه مخامخ کې چې ټیک ته دې سره دا خبرې دي دې سره دا خبرې دي سبا دا کیدی شي سبا هغه کیدی شي ممکن دی چې هغه پوه شي د ملګرو په ذریعې سره یې پوه کړه د هغې چې کوم موافق دي دوستان دي د هغې په ذریعې سره یې پوه کړه خو چې جبر او زبردستي ونه شي ما طاب لکم هغه چې خوښې وي تاسو ته من النساء د زنانو نه نه یې سره تاسو نکاح وکئ جابر رضی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ نکاح کو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ناغا نبی علیہ السلام ولیدو ناغا جامو باندې د زعفران هغه زیړ رنگ لګېدلو نبی علیہ السلام علیکه خیر شه نکاح یې کړی او جی نکاح مې کړی ناشنا زمانه وه مدینه منوره یو محله وه لکه دا محله چې وایي دونه محله یو مدینه منوره وه او پای کې هغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نکاح کړی او دا مهاجر صحابي دی نبی علیہ السلام ته انتهایی نږدې دی عشره مبشره کې دی د نبی علیہ السلام په مشورو والا کسانو کې دی او نبی علیہ السلام ته پته نشته چې عبدالرحمن نکاح کړی دی اوس خو نکاح لوی مصیبت جوړ شوی دی که وینا نه کوي نو خفګان دی او چې وینا کوي نو ځان له بیا خفګان دی دونه هغه د نبی علیہ السلام موجود دی یعنی هغه نکاح نه دی بوتلی په خپل نکاح کړی ورسره
نکاح په خپل تړل لري. دون آسان کار او د نبی علیہ السلام په زمانه کې نکاح کولو دا چې دا کم غیر ضروری رسمونه شروع شوي دي نکاح ګران شو په دې وجه باندې او څونه ساده کار دی. نبی علیہ السلام په سفر کې د حج په سفر کې نکاح کړی دی. حج له چې انسان یې سرسي دا نبی علیہ السلام امت ته تعلیم ورکړي چې نکاح د یو کال مخکې پروګرام جوړولو نکاح دي ته نه وي چې شپږ میاشتې مخکې تیاری شروع وي او یو کال مخکې دا پلانینګ شروع دی چې دا دونه ګران کار تاسو نکاح دونه ساده کار دی چې په لار باندې روان دي او په سفر کې نکاح وشو. میمونی رضی الله عنها سره نبی علیہ السلام په سفر کې نکاح کړی دی. صفیه رضی الله تعالی عنها سره نبی علیہ السلام په سفر کې نکاح کړی دی او په سفر کې رخصتیم شوی دا او په سفر کې ولیمم تقسیم شوی دا. دسترخوان خور کو وی چا سره چې سدي روړې چا سره پنیر او چا سره کجوري وي چا سره وبو وي چا سره سو یو خواره کې به دسترخوان باندې ورازه د نبی علیہ السلام په ولیمه ده. نبی علیہ السلام خو کبر ویلې وی نفس سبا نور اغلی کم دسترخوانونه به د اسمان نه نور اغلی کا وختلې هغه پولاوګانی برابر چې دنیا باندې لیدلې لیکن نه امت ته سادهوي دا کار دی آسان کار دی بدا نکاح دی. نو نکاح انتہائی آسان. عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی له چا سره د نکاح کړی یو انصاری خدای سره مخ کې بدلی دلې وا ذکر دې سترو کې زیړوالی وی دا سترګې زیړې وی یاري کې دې شنی خوخه مخ کې بدی یو نظر لیدلې وا نو کچې فرق جوړیږي نو قتلم جایز دي دا سو من نه لري خو که انسان د نکاح اراده علاوه نو فن کې هو پتا سو نکاح کې ما طاب لكم من النساء هغه چا سره چې خوښ وي تاسو زنانونه مسنا دو دی مسنا معنا به دو نه کو دو بکو دو پیرې به دو وایو دارنګه ثلاث معنا درې او رباع معنا سلور یعنی که تاسو دو نکاح کولای دوم کولی شي کدرې کولای نو دریم کولی شي که سلور کولای نو سلورم کولی شي یعنی په یو ټیم کې تاسو دو نکاحونه کولی شي دو بیبیانیم ساتلی شي دریم ساتلی شي سلورم ساتلی شي. عربو بچه صحت بینو مقرر د عبارت کې حد مقرر کو د سلور نه قرآن خاموش شو مطلب سلور نه زیات به نکاح کې نه راولې 15 شپږ به نه راولې. د دې مطلب دا نه چې په یو مجلس کې به دوه نکاحونه کوي. مطلب دا دی که ستاسو مخکې په نکاح کې یو بیبي شته او دویم ته مړه غواړي نو کولی شي دویم که دوه مخکې نه نکاح کې شته او دریم کولی دریم هم کولی شي او که درې شته نو څلورم هم کولی شي تاسو ورسره او دا هم کولی شي چې دوه بالکل په یو ځای باندې وکړي داسې بالکل جایز ده څه مسله نه ده. مسله دا ده چې د څلور نه سوا به نه راولئ. بعد خلکو لکه روافضو او بعد اهل ظواهرو هغوی وی دوه درې او څلور چې یو ځای کې وی دو او درې پنځه شي او څلور نهه وی نهه نکاحونه کولی شي او بیا دا دلیل هم پیش کی وی نبی علیہ السلام په نکاح کې نهه بیبیانې وي او دا دلیل بالکل فاسد دی. نهه بیبیانې د نبی علیہ السلام خصوصیت دی. امت کې نبی علیہ السلام بل چاته د نهو نکاحونو اجازت نه ورکړي. ما درې حدیثونه پیش کړو. غیلان رضی الله عنه چې ایمان نه وړو او دا په نکاح کې لس بیبیانې وي نو نبی علیہ السلام هغه ته چې یو ته لري کو نه خبرې ځان سره هغه ته سلور ځان سره وساته او باقی جدا کړه. دارنګه کیس بن حارث رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې اته بیبیانې وي هغه ته نبی علیہ السلام چې نه سره وسراوله چې نه برابر شي هغه ته سلور وساته باقی ځان جدا کړه. نوفل رضی الله عنه په نکاح کې 15 بیبیانې وي هغه ته نبی علیہ السلام یو ته نه لري کا نو دا نبی علیہ السلام دا واقعات راغلی دي چې رسولور نه نبی علیہ السلام سیوا یا تو نه دی ورکړي. او دا روافض او خوارج په کلابل وی هغه وی دو سلور شوي او درې شپږ او شپږ سلور د خدای شان د لس شوي او سلور اتو او اتو لس کې ودا کې دا اتلسو وی اتلس نکاحونه کولی شي. دا انتهایی فاسد تعویل دی چې دا خدای پیغمبر نبی مور خوب شوي نو اتلس نکاحونه دا څه کلاس خونه جوړولو ساتلوم دي حقوقم پورا کول دي
دا اتلس چې تا په نکاح کې راوسېله اتلس کورونه کم ځای نه ګورې که تش نکاحونه راغونډول خو نه چرګان خو نه فارم نه چې کمره کې بند کټولې دې له ځان له ځان له کور ورکول دي ځان له ځان له مهر دی ځان له ځان له خپل ټیم ورکول دي دې رهایش او سکنا ده نفقه ده هر څه برابرول دي دا به څنګه پوره کوې تو دغه څلورو پورې اجازت دی ورباغ او څلورو یو سړی په یو ټیم کې دوه او درې څلور بیبیانې ساتلی شي لیکن د یو ښځې لپاره دا خبره جایز نه ده چې هغه په یو ټیم کې دوه نکاحونه وکړي ښځه په یو ټیم کې د یو سړي په نکاح کې وي او دویم نکاح نشي کولی نکاح علی النکاح دا شرعاً جایز نه دی باطل دی او دارنګې قانون هم زموږ د ملک دا دی چې نکاح علی النکاح دا جرم دی یعنی یو ښځه یو پیره په نکاح کې ده او د هغه نه لا فارغه شوې نه ده دا بل چا سره نکاح نشي کولی ځکه دا منکوحه ده ځکه نسب به ټول برباد شي که دا په یو ټایم کې د دوو د دریو کسانو په نکاح کې شي او بیا چې کوم ماشوم پیدا شو د ماشوم نسب به د چا نه ثابتېږي د کم یو پلار نه به ثابتېږي نو دا نکاح نه دی او سړی په یو ټایم کې دوه او درې او څلور ساتلی شي ځکه سړي الله تعالی طاقت هم ورکړی دی دی په یو ټایم کې څلور او درې سنبالوي دی نفقه هم پوره کولی شي خرچه هم پوره کولی شي او دای حقوق هم پوره کولی شي دویم دا چې ضرورت دی دا د زنانو شرع عام طور سیوا وي یعنی چې کوم یو ملک په یو علاقه کې سړی کم او ښځې سیوا وي نو که سړی په یو نکاح باندې اکتفا وکړي نو دویم به دغه شان پاتې شي نو که انسان دوه او درې نکاحونه کوي نو زنانه بغیر نکاح نه پاتې کېږي اوس دا وګوره دې وخت کې زنانه 53% دي نو زنانه سیوا دي رسړونه نو که سړی مدکه په یو باندې اکتفا وکړي او دویم نکاح نه کړي نو ډېرې زنانه بغیر نکاح پاتې شي لکه انسان دویم او دریم نکاح وکړي نو زنانه بغیر نکاح نه پاتې کېږي او په نکاح سره به ګناهونه ختم شي نو دې وجې نه سړي ته الله تعالی د دوه او د درې او د څلورو اجازت ورکړی دی رباع او څلورو فإن خفتم پس که چېرې تاسو یریږئ الله تعدلو دا چې تاسو به انصاف ونه کوئ دوه او درې او څلور خو ټیک ته کولی شئ پر دې منځ کې به انصاف کوئ برابري به کوئ هر یو له به ځان له کمره ورکوئ په یو کمره کې دوه او درې څادر ځوړندولو به نه کېږي ځان له مکمل کمره چې ځان له مکمل وروي دام ظلم دی ځان له کمره ځان له کور پکار دی کور ځان له عربو په دې باندې ښه عمل کوي هغوی دوه او درې او څلور نکاحونه کوي لیکن ځان له کورونه په یو کور کې ټولې نه راچمبړ کړي دا خو تا جنګ له کار وکتو نو یو ځان له کور به ورکوي وله دارنګې به خپل ټایم ورکوي دارنګې د هغې نفقه خرچه به یې له 3 ټایمه ورکوي به دارنګې د هغې جوړه جامې به ورکوي د هغې د موسم مطابق پیزار او جامې او بیماري هر څه چې دا به سنبالئ نو خپل ځان به ښه وتلي څو پیرې که چېرې دا کولی شي بیا دویم او دریم نکاح به وکړي او کني نو په آرام کښېنه فإن خفتم پس که چېرې تاسو یریږئ الله تعدلو دا چې تاسو به برابري ونه کوئ انصاف به ونه کوئ نو فواحدتن یا نکاح وکړئ یوې سره خامخا وکړئ یعنې دا نه چې ګنې یو هم ني یوې سره خامخا نکاح پکار دی نکاح په عامو حالاتو کې سنت دی او که یو انسان ګوري چې زه په ګناه کې مبتلا کېږم که چېرې نکاح ونه کړمه نو بیا وله نکاح کول واجب دي که انسان په ګناه کې واقع کېږي که چېرې دې نکاح ونه کړي نو نکاح وله بیا واجب دي او کم پلارو چې ګوري چې زوی مې له هیره سره بالغ شوی دی او بیا ولې هم نکاح نه کړي او وسایل شته دی دا نه چې ګنې وسایل نشته او دا پلار دې زوی له نکاح نه کړي دا پلار ورسره په دې ګناه کې شریک دی په کار خدای چې دې د 16 سال شو نو نکاح وله وکړه مونږ له څونه هلکان ناشي دا مونږ دې پلار ته ووایه ویرې شو ته مونږ مخامخ خو نو پلار له دا په کار دي کم از کم چې هلک بالغ شوی دی او جینۍ بالغه شوې ده څه له ایسارې چې د جوړښت ځای راغی او ځای مناسب دی نکاح وله وکړه چې بېغمه شي نو فواحدتن پس یوې سره پښتنو کې دا خبره مشهوره ده دا ماشوم چې پیدا شي نو دا وی ګل دی نو ښکلوئ ماشوم خلک ښکلي د ګل په شانتې او چې کله دې خبرې شروع کړي نو توتی دی
نو چغوی بیا خبرې وسره خوند کې نیمه نیمه خبرې کې سړي د خوند ورکی او بیا چې کله لور لوي شي او د منډو تړي شو د کار کولو شي نو بیا سو خر د چلوي اوس کار دی اخلا مزدوري ته وړاندې کا کارو ته وړاندې کا او چې دی ولوادو کو دی ایغنی کیږي نو پلندر دی بیا لوي اوسو اوس وایغزاو غیر لګوا کور نه وباسه بیا ځان خپل تنظیم کی او چې له خیر سره مرشي نو بس مردار دی خخوي فواحدتن پس یوې سره یا یوې سره نکاح وکي او ما ملکت ایمانکم یا اکتفا وکي په هغه ملکت ایمانکم چې مالکان شي دي خلاصونه ستاسو ان بیا وینځه کوي نو وینځه سره نکاح کول شي او وینځه اغستیم شي ما ملکت ایمانکم وینځه اغستیم شي او وینځه سره نکاح کول شي او د وینځو باره کې صحت نه مقرر 2 3 4 او لس ارسم وینځه ساتري شو دنیا کې دی واکې وینځه نشته ذالک ادنا لا تعولوا دغه لکه هبه ان شاء الله سبا کې وکړو او کچره تاسو یریږئ دا چې تاسو به انصاف نه کوي یتیمانانو جنکو بارکه پس تاسو نکاح کوي هغه چا سره چې خوي تاسو ته د زنانو نه 2 3 او سلور پس کچره تاسو یریږئ دا چې تاسو به انصاف نه کوي پس یوې سره یا اکتفا کوي هغه چا باندې چې مالکان شي دي خلاصونه تاسو دا حکم ډیر نږدې دی چې تاسو به زیاتی ونه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء اورکه تاسو بیبیانو ته صدقاتهن مہرنا ددی نحلتن پخوشاله سرا فإن تبن لكم پس کچر دی پخوشاله سرا ابحی تاسوتا غن شیئن سسیز منه ردی مہرنا نفسا دزلنا فکلوه پس خوری تاسو اغیلرا ہنیئا مزیدار مریئا خوشگوار فمخ کی آیت مبارکہ کې د یتیمانانو د جنکو د حقوقو د ادا کولو حکم چې هغوی خپل حق ورکړي میراث کې خپل پوره حصه ورکړي او که هغوی سره نکاح کوي نو د هغوی مهر پوره ادا کړي په دې آیت مبارکه کې د عامو زنانو سره د ظلم کولو روکتام دی جاهلیت کې یو طریقه دام وه چې یو سړی به یو زنانه سره نکاح وکړو نو د هغې مهر به کم مقرر کو او یا که مهر به پوره و دغه زنانه چې کوم سرپرستان به و پلار او مشر رور او یا ترو نو په مهر باندې به هغه قبضه وکړه نو خپلې لور له او خور له به بیا مهر نه ورکو مهر به هغه واغستو نو آیت مبارکه کې ردی حکم دی چې خپلو بیبیانو ته پوره مهر ورکړي او چې کوم د دې سرپرستان دي او هغوی مهر واغستو نو دا حق د ښځې دی دا د پلار حق نه دی او نه دا د رور حق دی دا ستاره دی لور او ستاره دی خور حق دی هغې ته یې ورکړه بېشکه د نکاح په مجلس کې مهر تا قبضه کو خو جیب کې به نه چې دا خپلې لور او خور ته حواله کړي آیت کې ردی خبرې حکم دی چې مہر کې زیاتی مکوي مہر د نکاح د شرایطو نه دی نکاح د نوم د ایجاب او د قبول دی او د دوه گواهانو دی چې هلک او جنې بالغ دي هغوی په خپله یا د هغوی چې کوم وکیلان وي د هغوی په خوشحالۍ او رضامندۍ سره ایجاب او قبول یې وکړو او دوه گواهان موجود نو نکاح وشو خو مہر به مقررې کچره مہر مقرر نشو نو دا نه چې ګنې مہر نشته مہر به بیا هم وي دا د ښځې حق دی او دا شریعت مقرر کړی دا به خامخا وي نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله نکاح کړی دی مہر یې ورکړی دی څومره بیبیانې د نبی علیه السلام چې نکاح کې راغلي دي د هغوی مهرونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکړي دي نبی علیه السلام د خپلو لورانو مہر باقاعده مقرر کړی دی د نبی علیہ السلام د بیبیانو مہر
دا درمیانه مہر او هغه د نن سبا په حساب سره 500 درهم چې نن سبا د یو درهم قیمت ولګي نو هغه 3,74,000 روپے جوړیږي. دا د یو بیبي مہر 3,74,000 روپے دا مہر دا درمیانه مہر دی. د نبی علیہ السلام د لور د فاطمه رضی الله عنها مہرم 3,74,000 روپے دی. اسه هو 131 تولے چاندی 500 درهم هغه چې نن سبا حساب ولګي نه دا تی جوړیږي. په بیبیانو کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې دا د دې مہر نجاشی بادشاہ ورکړو هغه د ټول نه زیات مہر 4,000 درهم او دای نن سبا په حساب سره جوړیږي 29,92,000 روپے. دا د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مہر دی. د زیات مہر او صحت لري مقررو یو سړی هر څومره مہر ورکول شي زمکا او کالی او دارنګ پلاټونه او تنها چې سوي ورکول شي د زیات مہر صحت لري مقررو رابشي ان شاء الله تعالی. قران کریم هغه طرف ته اشاره کړی د واته تو محداهن کنطارا چې تاسو دی بیبیانو کې بیبیانو په مہر کې کنطار ورکړی دی او کنطار خزانی توی مال کثیر توی. ها کم نه کم مہر سون دی چې دای نه کم مہر نشي کېدی نو دا کم نه کم مہر شریعت مقرر کړی دی. یو بیبی را نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه وی ما د خپل نفس ته هبه کو ان کتا سو ما سره نکاح کول واړې نو ما تاسو یاد درکو. در بخاری روایت دی. نبی علیہ السلام ای تحقیق او بردا سے وکتلو بیا نبی علیہ السلام خاموش شو. لکسات چې تیر شنو یو صحابي په مجلس کې ناست هغه کوی شو چې د نبی علیہ السلام تخپل د نکاح اړه نه دی رغبت نشته هغه یې مال په نکاح باندې راکې چونکه دې زنانه خپل ځان نبی علیہ السلام ته وبخو نو نبی علیہ السلام وکیل شو. نبی علیہ السلام وایي تاسو رسدي یعنی دې خضر او مہر کې څور کې هغه یې ما سره یو صادر دی یو شړې او اداره سره ده. نبی علیہ السلام فرمایله کدا ته دی لور کې ته بس کې بیا چې دا ته دی له مہر کې ورکې تاسو سره بیا سپاتې شي ورشه نور سو ګورا هغه نور سنشتا. نبی علیہ السلام ته فرمایل منډه دا اوس پنی او غتمه کم اس کم ګورا خاتم من حدید دا اوس پنی او غتمه مطلب دا ډیر معمولی مال دی هغه چې دارا سرم نشتا. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې د قران کریم سے سره ته یاد را هغه او چې پلانکی صورت را راځي. نبی علیہ السلام ته فرمایي چې زوجتکها بما معك من القرآن ما دا بیبی تعالی په نکاح درکړه د هغه قرآن د سورتونو په وجه باندې چې کوم ته یاد دي. امام شافعی رحمت الله علیه د دې حدیث نه استدلال کی وی تعلیم د قرآن کې دا مہر ګرځېدي شي یعنی یو سړی به خپل بیبی ته قرآن بخي الفاظ یا معنا او دا د خځې مہر شو دې تعلیم د قرآن وی. خو زمون پنځ باندې تعلیم د قرآن د مہر نشي ګرځېدي. هغه وی شعیب علیہ السلام چې خپل لور موسی علیہ السلام ته په نکاح ورکوله نو انت شرسو علی ان تاجرنی 8 حجج تب اتکال زما خدمت کې او په دې شرط ته خپل لور په نکاح در کومه وی دا خدمت د بیبي کولو وی دا مہر دی. شعیب علیہ السلام دا تو کالو خدمت په بدله کې خپل لور موسی علیہ السلام ته په نکاح ورکړی دا. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی په قران کریم وچ ان تبتغوا باموالکم تاسو ودا بیبیانی په نکاح کې اله د مال په وس کې نو قران کریم مال ویل دی او تعلیم د قران چې رغنده مال نه دی چاته قران خود د مال هونه دی او دارنګ د بیبي خدمت کولو دا غیله بیزی سرولو یا د کور خدمت د مال نه دی نو مہر کې به مال مقرر الفقاری. او پاتشو د شعیب علیہ السلام واقعا زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاهو د موسی علیہ السلام او د شعیب علیہ د شریعت خبرې دي مونږ د شریعت محمدی خبرې کو او شرعی من قبل نه شو باقی پاتشو د دې خبره
چې نبی علیہ السلام دی بیبي ته وایي هغه صحابي ته چې زوجتک بما معک من القرآن، چې ته به دی بیبي ته قرآن ښیې او دا د دې مهر شو. نو هلته مونږ وایو چې دا قرآن عوض نو، مهر نو. نبی علیہ السلام وایي چې چونکې تا په نکاح کې ځکه در کومه چې تا د قرآن صحیح یاد را نو تر دې زیات حقداري دا تا په نکاح کې ما درکړه. باقي مهر دی نو مهر به بیا وروستو خیر دی ورکې، ځکه مهر دا نه چې ګنې خامخا په هغه مجلس کې به ورکوې چې کوم مجلس کې ته نکاح کوې. مهر په ټایم هم ورکولی شي، میاشت پسې هم ورکولی شي، کال پسې هم ورکولی شي. د مرګ نه مخکې مهر به ورکوې، او که مړ شي مهر دې نه دی ورکړی او ښځې راته معاف کړی هم نه دی، نو ستا په میراث کې به دا مهر د ښځې ته میلاویږي. دا یو قسم قرض دی د ښځې په تا باندې. نو مهر چې دی دغه حدیث کې ما چې خبره وکړه کنه چې د اوسپنې یو ګوتمه، نو د اوسپنې دا ګوتمه ډېر معمولي مال دی. اوس د دې نه بیا زمونږ امامانو دې حدیث نه دا مسله روباسله چې کم از کم مهر زمونږ امام سوي چې دا 10 درهمه دي. 10 درهمه جوړیږي 2 تولې او 2 ماسې چاندي. نو د 2 تولو او د 2 ماسو نه کم مهر نشي کېدی، دا به خامخا ورکوې 2 تولې او 2 ماسې. د دې نه نن سبا تقریبا 8000 روپۍ جوړیږي. د دې مطلب کم مهر نشي کېدی، 4000 او 3000 مهر نشي کېدی، دا به خامخا وي. نو کم از کم مهر 2 تولې او 2 ماسې چاندي شوه او 10 درهم شو، او زیات نه زیات هر څومره ورکولی شي. ښه خبره دا ده چې ډېره زیاته مبالغه هم نشي او ډېر کم هم نشي، درمیانه مهر لیکل پکار دی او درمیانه مهر مقررول پکار دی. عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیرا خطبه ورکوله، د منبر د پاسه تشریف فرماو او دا وی چې اے خلکو مهر کې مبالغه مکوي، ډیر مهرونه مه مقرروي. ممکن ده چې هغه زمانه کې خلکو په دې کې مبالغه کړې وي، هغه یې روکتام کو. عمر رضی الله عنه وی کدا ډیر مهر د فضیلت او د تقوا علامت وی، نه دی زیات حقدار نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام د خپل لورانو او یا د خپل بیبیانو مهر ډیر زیات مقرر کړو، حالانکه هغه درمیانه مهر 131 تولې یعنی 500 درهم مقرر کړی دی. نو یو بیبي پاسې ده، هغه وی اے عمر دا ته څه وایي؟ ته وایې چې مهر ډیر مه مقرروئ، او قرآن وی وآتیتم احداهن قنطارا، قرآن کریم قنطار یادی، او قنطار چرین دا خزانی توی مال کثیر توی. نو ته څنګه وی چې ډیر مهر مه مقرروئ؟ عمر رضی الله تعالی عنہ کی یو صفت داو، ټیک ته سخت دل او سخت مزاج وو، خو چې د قرآن آیات به اورید نو بالکل غلیب شو او ویلی بشو. نو عمر رضی الله عنہ وی الله دی عمر ته معافي وکي. وی د عمر نه ښکلې پویا او سمجدار خلک شته دی، او بیا وی چې خلکو دی بیبي چې سوی به دا دی ټیکو وي. نو خبره داره چې مهر درمیانه مقرر پکار دی، بالکل معمولیم نه او ډیر زیاتم نه. امام شافعی رحمت الله علیه خو وی به د ښځې او د سړي خبره ده چې څه جوړه خراغې بس هغه مهر دی، که لږي او که ډېري. هغه وی که معمولي څیز او 1 روپۍ ولې نه ده، که په هغې باندې دواړه خوشحاله شو به دکه مهر دی. لیکن زمونږ امام سے وی چې نه کم از کم به 10 درهم خامخا وي. وآتوا النساء او ورکې تاسو بیبیانو ته. دا حکم چاته دی؟ نو دا حکم خاوندانو ته دی. زوج چې دی خاوند به مهر ورکي، دا په ده باندې لازم دی. او دویم توجیه دا را چې دا حکم اولیاءو ته دی، ځکه هغه زمانه کې به مهر د جینۍ پلار یا مشر ورور یا تره به قبضه کو، نو هغه به هغوی بیا په جیب کې واچو، او لور له خور له بیا مهر بیا نه ورکو. نو حکم سرپرستانو ته دی، اولیاءو ته، چې تاسو د خپلو لورانو او د خپلو خویندو مهر هغوی ته حواله کړئ. یو نکاح دی، هغې ته نکاح شغار وي، شین غین سره شغار. نکاح شغار دی ته وي چې 2 سړي به خپلو کې کېناست، یو بل ته به وي ته به خپله لور ماله په نکاح باندې راکړې، او د هغې په بدله کې به زه خپله لور تاله په نکاح باندې درکړمه. نو بس تا د لور مهر به هم ني، زما د هغې مهر به هم ني.
یعنی ما تعالی د خپل لور د مہر په بدله کې ته مال خپل لور راکې او ستا د لور د مہر په بدله کې وتعالی د خپل لور درکم یا به داسې وشو چای به یو بل خپل خويندې ورکړي یعنی زما خور تعالی په نکاح باندې درکوم او دا غي د مہر په بدله کې به ته مال خپل لور خور په نکاح باندې راکې او دا رنګ ستا د خور د مہر په بدله کې به زما خور شي دې ته نکاح شغار وي نو قران کریم دا غي نه منع وکړه حدیث کې دا غي نه منع راغلی دا نهى عن الشغار دلته کې آیت کې وی کتا خپل کې دا کار کوي نو کوي او ګورې هغه له مہر ورکوي تبه دا غلول له مہر ورکي هغه بستالو له خپل مہر ورکي تبه دا خور له مہر ورکي هغه بستا خور له مہر ورکي وآتوا النساء او ورکه تاسو زنانو ته بیبيانو ته صدقاتهن مہرونه د هغي دا صدقات جمع ده دا صدقه مہرونه د هغي ای تورکه صدقات د صدقن نه ده صدقن رښتیا وته وي د مہر ته صدقه ولي وي وجه دادا چې دا سړی خپل بیبي له مہر ورکی وې دا علامت تر دې خبرې چې د خپل بیبي سره رښتینی دی په نکاح کې او په مینا کولو کې چې دا خپل مہر ورکو دا مہر ورکولو دا د نکاح او د مینې د رښتیاوالي علامت دی نهلتن نهلوي لیکيږي عطیتا هغه بخشش ته چې آی کې سعی وزنی یعنی په خوشاله سره د زړه چاله عطیه او بخشش ورکولو ته نهلوي لیکيږي نو قران کریم نهلتن وي یعنی دا مہر په ځامن بوج مګنه دا په ځان باندې زبردستی مګنه خو په خوشاله باندې او حق ته او خپل بیبي له ورکه څنګه چې سړی نور حقوق ورکی په ځان باندې بوج نه غني دا رنګ دا حقوق خپل بیبي له ورکه او په ځان بوج مګنه نهلتن په خوشاله سره یا نهلتن د ځړ نه ورکه فین تبن لکم پس کچردی په خوشاله سره وبخي لکم تاسو ته بعد وخت به داسې وشو چې یو سړی و بیل خپل مہر ورکو او بیبي به ته د زړه نه معافي وکړه چې دا مہر ما ته معاف کو زخیر دی واپس یې والا نو سړی ودا د خپل غیرت نه خلاف ګڼله چې نه دا ما د غیرت نه خلاف تا یا کې دي چې دمار پردا جایز ني نه آیت کې دا وایي کچراغي ته د زړه د خوشاله نه معاف کی نو وای اخلا دا ستاره پر حلال دی او دا دې مطلب دا دی چې د دې جنې پلار او مشرور ته حکم کی چې تا د خپل لور او د خور مہر واغستو اوس هغه لورکا نو چې تا هغه ته حواله کو اوس هغه په خوشاله وای تعالی درکې چیر لالا او یا داجی داواله ټولو او یا نیمو نو بیا ته غستې شي په خوشاله باندې خطبه او تعالی حواله کې هغه ته چاول هغه ته حواله کا چې کله یې قبول کو او بیا هغه ته په خوشاله باندې واپس کینو غستې شي خدا نه چې ته ستو کې چې دا مہر دی او کنه نا به خامخا وی چې نه بس لاله سره کېزا او د عجیب ځان سره خامخا کېزا قران کریم تب نه وي مطلب دا دی چې دا واپسی چیرې دا به خوشاله نه وي دا نه چې ته ستو کې تیو تاوالکا چې په خپل لاس کې هغه مہر واخلي قبضه کې به کتاله درکې بیا ټیکتا فین تبن لکم پس کچر په خوشاله سره وبخي لکم تاسو ته ان شیء سسیزو من هردی مہرنا کتا ته دې مہر نه ټولو یا د مہر سیسو بخلا واپس کړرتا نو که خاون ته واپس کړه او کنه خپل پلار او ورور ته واپس کړه نایره پر دا واپس غسل دا حلال دي خدا طیب چیرې کنه طیب یعنی دا زړه نه خوشحالي دا به ضروری وي او حضرت تانی رحمت الله علیه دی علامت دا دی چې دا خاون برو لګي دا مہر بټولو د خپل حدی ته حواله کی چې کلاغي واغستو هغه په خپل قبضه کې واغستو هغه پوه شو چې د خاون مال په خوشاله دا مہر راکو او دا عین بعد هغه ورتکی بیا د خاون د پر غسل ټیکتی او کنه دا خاون د سترګې روباسي او دا ماحول داسې جوړ کو حالات داسې جوړ کو کچره واپس کې نه نو ګره خیر دی نشتا باقی زندگی بری سمانه تیریږي نه خو بیا مجبور د خامخا واپس کیږي
دا حکم په میراث کې هم دی. یو سړی چې خپل لور له میراث ورکړي یا خپل خور له ای طریقه هم دا وي چې دی باقاعده هغه ځای به جدا کړي، باقاعده هغه لور ته خور ته به خپله حصه جدا کړي، که هغه پیسې وي باقاعده ور به کړي ورته، که بیا هغه خپل رور ته او پلار ته بخي نو بیا ټیک ته. خو دا نه چې ته صرف ستو کې چې ته حصه لې او که نه لې، هغه به خود وي چې نه نالمه کې د پته که چېرې اخلمه باقي زندګي مې بیا پلار په کور باندې بندېږي. نو من طبن لکم د زړه د خوشحالۍ نه چې تا ته وبخي نو بیا ټیک ته. عن شیء سسیزو من ورد مهرنا نفسن وی یعنی د زړه نه تا ته وبخو، د زړه نه تا ته معاف کو. فکلوه پس خورئ تاسو هغې لره، یعنی د هغې استعمال اغستل او د هغې خوړلو دا ټول ستا لپاره حلال دي. حنیئا مزیدار، مریئا خوشګوار. حنیئا هغه خوراک ته وي چې د مرۍ نه ښه په اسانه تیر شي، نو کوم څه چې خوږ وي، نرم وي او مزیدار وي، نه په خوشحالۍ باندې یعنې مرۍ باندې ښه لګي، په خوله باندې ښه لګي او زر تیر شي. او کوم څه چې ستغ وي او یا تریخ وي، نه به ډېر په تکلیف سره تیری. نو حنیئا یې وایي یعنې د خوشحالۍ نه چې کوم مهر تا ته وبخلی شو دا یو خوشګوار او مزیدار مال دی، دا استعمالوه او خوره، لکه څه شک مه راوله. او مریئا خوشګوارو، مریئا هغه خوراک ته وي چې په معده باندې ښه ورشي، هاضمه یې راشي، یعنې په خېټه کې څه درد او تکلیف پیدا نه کړي، ای ته مریئا وي. نو دا مال چې دی دا ستا لپاره حلال هم دی، دا مزیدار هم دی، دا خوشګوار هم دی، لکه څه شک مه پیدا کوه. تفسیر قرطبی هم لیکلی دی او روح المانی هم لیکلی دی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو سړی داسې بیماری چې بیماری نه حقیږي او لا علاج بیماری ده، وی ډېرې دا وکړي چې خپلې بیبي ته یې ووایي چې ماله د خپل مهر نه یو 2 روپۍ یا 3 روپۍ راکړه، یعنې درهم یا لږې پیسې ما ته راوبخه. او دا ښځه د مهر نه څه پیسې دې سړي له ورکړي، بیا دې په دغه پیسو باندې شهد والي او بیا دې په دغه شهدو کې د اسمان اوبه واچي، د باران اوبه، او هغه دې بیا دې استعمال کړي. نو دې انسان له الله تعالی شفا ورکړي. وی دا 3 حلال څیزونه یو ځای شو. د مهر باره کې قرآن وی چې دا فکلوه حنیئا مریئا، دا خوشګوار او مزیدار حلال مال دی. د شهد باره کې قرآن بل ځای کې وی چې فیه شفاء للناس، او د اسمان د اوبو باره کې قرآن وی وانزلنا من السماء ماء طهورا، نو چې 3 پاک او حلال او شفا والا څیزونه یو ځای شو، وی د دې انسان علاج به وشي. نو روح المانی لیکلی دی یو سړی علی رضی الله تعالی عنہ له راغی، نو هغه ته هم دقه ووایي، وی هغه داسې وکړو، وی هغه ته شفا میلو شوه. نو فکلوه حنیئا مریئا، پخورئ تاسو هغې لره حنیئا مزیدار او مریئا خوشګوارو. او ورکئ تاسو بیبیانو ته مهرونه د دي نحلتن د زړه نه یا په خوشحالۍ سره، پس که چې د دې د زړه نه وبخي تاسو ته سسی د دې مهر نه نفسن د زړه نه، پس خورئ تاسو هغې لره مزیدار او خوشګوار.